مینه خو د صحابه کرامو وه چې هغوی د ماشومانو د هغوی د زنانو د هغوی د بوډاګانو د هغوی د وړو وړو بچیانو چې د محبوب سره کومه مینه وه واړه واړه به او چې د جهاد اعلان به وشو نو د 9 کالو د 10 کالو د 11 کالو بچیانو به د جهاد میدان ته بیا منډې وهلې دا د مینې احد میدان ته چې محبوب لاړه نو 10 لک ماشومان یې د لارې نه راستانه کړل ډېر واړه واړه 2 کلن او 9 کلن بچي پکې وتلي او یو ځای کې ودرېده یو باغ و ویې ودرېږي دا ټول لښکر ودروئ او دې چې زه ګورم دا ماړه ماشومان واپس دی داسې محبوب ولاړ دی یو صحابي مبارک مخې ته تېرېږي چې غټان دي هغه وړاندې شي چې ماشوم دی نو واپس یې کړي نو یو ماشوم دی د هغه دومره مینه د محبوب سره ده او دومره جذباتي دی هغه پوه شه چې زه خو د ونې نه ټیټ یم نو دا پنډې ولګولې او ځان یې داسې اوچت ښکاره کړه په دوکه باندې وړاندې مینه کې دوکه وکړه دا هم ښه کار دی سبحان الله متصل پسې بل راورسېده د هغه نامه رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه چې راغی محبوب فرمایي دا ماشوم دی واپس یې کوي د هغه په سترګو اوښکې رالې ویې ژړل وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ملګری زما په دوکه تېر شوی دی زما د مدینې منورې د کلي ملګری دی ما سره ډېرې غېږې لګولې او ما سملولی دی یعنې اوس یې په غېږه باندې راوله که یې زه سملولم مه مې پرېږده او که دی مې سملو نو بیا به چې دی تېرېږي جهاد ته نو زه هم جهاد ته وړم خدای مینه ده محبوب هم دومره مشفق او رحمت للعالمین چې د لویو کفارو مقابلې ته نه وي دا ماشومان په غېږه ورولی او چې کله یې په غېږه وروستل دا کم ماشوم چې په دوکه تېر شوی و نو هغه یې راسملولو هغه دواړو صحابو ته د جهاد اجازت وشو ولاړل صحابه د محبوب نارینه او زنانو کې دومره غیرت و حضرت عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه مبارک په دواړو لاسونو باندې شل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج چې څوک ګوډي په لاسونو شلي کې جهاد ته نه دي ګناه پې نشته هغه جهاد فرض هم نه و کور کې ورته بیبیانې پیغور ورکوي وی تا ته د مدینې منورې دا یخ سوري څنګه خوند درکوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې د تور د تورې د لاندې ولاړ دی دشت بیابان کې لوړ ته ولاړ دی او تاسو مدینه منوره کې په باغ کې لګیا یئ سوري ته ناستې کجورې خورئ بیبي ورته پیغور ورکوي حضرت عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه وویل زه خو په اوښ نشم تورېدی ای بیبیانو ما په اوښ باندې وتړئ کله چې په اوښ باندې وتړه او د کور نه مبارک بهر ته راووته لاسونه یې جوړه کړل ای الهه ما ته داسې شهادت راکړه چې زما دا مړ یم بیا مدینې منورې ته واپس رامولې داسې دعا وکړه چې کله د جنگ میدان ته ورسېده مبارک په شهادت باندې ورسېد کله چې شهدا خپلو کلیوالو کورونو ته راوړل او عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه یې په اوښ باندې واچو او چې دا پړی د مدینې منورې پر طرف باندې اوښ راکاږي نو اوښ چور شي او چې د احد د میدان په خوا یې مخه کي نو اوښ منډه کي صحابه کرام رالل محبوب ته عرض کوي عمرو بن جموح رضی الله عنه شهید دی اوښې مدینې منورې په اړخ نه ځي د محبوب د علم نه قربان هغه مبارک ورته فرمایي وی تاسو لږ تپوس وکئ دی چې کله د کور نه راوته څه دعا به یې کړې وي بیبیانې حاضرې کړې شوې بیبیانو وویل او چې د کور نه ته نو دا دعا یې وکړه چې یا الله زما مړی بیا واپس مدینې منورې ته رامولې وی دعا یې قبوله ده او د احد په میدان کې دفن کوي مبارک دفن کړی شه او بیا 40 کاله رستو د عمرو بن جموح رضی الله عنه زوی دی د معاویه رضی الله عنه سره مزدور دی په دې ځای کې وړوکی ډیم جوړ شو د احد په تنګي کې او مدینې منورې ته لښتې جوړېده او په دغه احد په شهیدانو په غاړه باندې لښتې کنستلې کېده زوی یې حکایت کوي چې ما بیلچه وواله لحد راښکاره شو یو پونډۍ ولګېده وی چې لږ مې لحد رالوس که نو 40 کاله بعد زما والد ګرامی عمرو بن جموح رضی الله عنه روغ رمټ په لحد کې پروت و
سبحان الله. معزز د زنانو د ایمانو چې خپلو خاوندانو ته پیغورونه ورکړي مینا د محبوب د ایمان ذریعه ده. خدا سے دعوی به نه کوئ چې زمونږ مینه به ګنې صحابو نه زیاته وي. چا کې چې څومره مینه وه او چا کمال ایمان والو او مینه د محبوب سره انتها ته رسېدلې وه، نو محبوب فرمایل چې دا تمام خلق رب کریم چڼ کړل، زما امتیان خاص کړل، او بیا یې زما تمام امت چڼ که او زما صحابه یې زما د صحبت دپاره مختار کړل. پاغې دا بیل اشخاص، دا بیل خاصان. د نوجوانانو او د مشرانو د هغوی مینم د احد په میدان کې پته ولګېده. یو طالب حکایت کو وی یو وخت په ما باندې حب الرسول صلی الله علیه وسلم دومره غالب شو چې ما ویل ځان سره چې زما خو دومره مینه ده که زه د احد میدان کې وی نو ما به داسې قرباني ورکړې وه. دا ارمان وی زړه کې راغی. وی د شپې مې خوب ولیده یو چړی غر دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یو ډبل سیټر ډاکسن مخ کې سیټ کې سور دی او شاته په دې باډۍ کې دوه ګلان صحابه دي او دغه طالب وایي چې زه هم شاته باډۍ کې یم. په دې چړی باندې ډاکسن خطا د ګاډي ګیر کار پرېښود. محبوب د مخ کې سیټ نه آواز وکړه وی کوش شئ د ګاډي ټیر ته څه شی کېږدئ چې ګاډی د کمر نه ونرغړي. دا طالب حکایت کوي په خوب کې ما منډه کړه، په دې غر کې مې کاڼې لټو. وی چې ما کله کاڼې پیدا کړه را مې وړل چې ما وکتل نو د دې ګاډي یو ټیر ته یو صحابي سر مبارکي خیو او دویم ټیر ته دویم صحابي سر مبارکي خیو. چې د خوبه را بیدار شم ما غوږونه ونیول، توبه مې ویسته چې باس بیا به ونه وایم چې که زه د احد په میدان وی نو ما به داسې مینه کړې وه. د صحابو مینه دا څه ځان ته مینه وه. د هغوی مینه د احد په میدان کې چې د محبوب په تندي باندې وینه راغله. سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ راغی او د رسول الله مبارک په تندي ګوته راښکله. مجمع الزوائد دا حدیث ذکر کړی دی. فابتلعه دا وینه مبارکه یې وڅټله. تاسو ته ما ویلي دي چې مینه او محبت رښتینو عشق وي که هغې کې یو سړی د حد نه ور واوړي خو رب کائنات به بخښنه کوي او دا به د ده د ایمان ذریعه ګرځېږي. وینه د محبوب یې وخوړله. تمام صحابه موجود دی. مفتی جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی او د محبوب وینه یو صحابي وڅټله. محبوب وفرمایل خالت دمی دمه لم تمسه النار. وینې سره یې زما وینه یو ځای شوه اور د جهنم په دې انسان باندې حرام شو. د محبوب په مینه باندې د جنتی زیری ورته ورکول شو او د محبوب وینه یې وخوړه. زمونږ ناطقان زمونږ شاعر په میلاد النبي کې یوه ترانه ووایي نو دا ناپوهه دي. ما خو اول وویل مولانا صاحب پیر سے مبارک خو بس دوی جلال لري، دی خو ورته ایمان قوي دی، صفا خبر چی د مبارک صاحب رحمت الله علیه ایمان قوي چې چا به څومره مشوره ورکوله هغه به ما خپله خبر کوله. داسې دا د ایمان تقاضا دی. عرض مې دا کو چې بعضې ناپوهه بیا زمونږ ترانې والا ته د محبوب په مینه نعت وایي نو دوی بیا څه وایي وی مینه د محبوب سره ښه کار دی خو دومره نه داسې زور هم ورکړي وته دومره نه څومره نه دومره نه ته به وایې چې موږ څه کړي دي. په یو ترانه باندې بدعتي او مشرک ورته وایي وایي زه وایم ښه دی دا د احد میدان کې دا بېکاره خلک نه وو. یعنې سنان ابن مالک رضی الله عنه چې وینه مبارکه خوړه نو دو به څه ټاپې پې لګولې. که لږ مخکې لاړ شو نو دا به ووایو چې بیبي برکته رضی الله تعالی عنها چې د حبشو نه
द उम्मे हबीबी रज़ी अल्लाह अन्हा सरे यौ विंद रागले वा او بیا ام حبیبی رضی اللہ عنہ محبوب تا ورکڑا او دا محبوب یو خادم وین دا خادم دا جمع موسم محبوب بیمارو پاکوٹا کی پیولوغ کی محبوبہ پل لوڑو کے حاجت پورا پدے کی تفکر ممنوع بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی روایت دا معارف السنن بی بی فرمائی چه کلب محبوب لارو باتروم تا متصل چه دے بروت زب پس ورلم قسم خری چه واللہ ما وجدت شیئا الا ریحا کریح المسک باتروم کی دا مشک دا خوشبوئین سواب ما بلسن بے مطلعات تبرد دغه بی مبارکی تعالی لوخ ورکل شوی دا د دیوال پاړه کې دفن کا بیبي چې بهر تلاړه تاسو تماول کې ویل چې مینه د محبوب د ایمان د کمال ذریعہ ده او کته پکې څومره د مینه د محبوب کې خو چې رښتینه عاشق د حد نه وړي دا بستا د ایمان د کمال ذریعہ ګرځي بیبي مبارک هغه لوخ چې محبوب پاږي کې آغا حاجت پورا کرے و غیر واخستل اور پشنڈ یا رجان کی خدا و تمام